نوکان خخ کی رشتہ وایا مرگ نوکان لري نه نوکان څوک لري سبع نو دلته تشبیه د منیه ورکړه د سبع سره تشبیه د منیه ورکړه چا سره د سبع سره انشبت قرینه ده نو دلته ویل چې ذکر د منیه مراد نه سبع نه دا خو منیه یادای د مرگ خبره کوي چې مرگ یو ځل پنځه خخ کی ګوري بیا نزي ځان تیار ساته نو ذکر د منیه مراد هم منیه د شاعر سبو خو نه دی مراد صرف په خپل نفس کې د یو درنده سره تشبیه ورکړه چې ستا په ذهن کې د منیه داسې تحقق راشي لکه سبو چې څوک ونیسي هلاکي کې مړي کې فنایي کې مرګ هم دقه چل کوي سبو نه بیا څوک نه خلاصېږي مرګ نه څوک نه خلاصېږي نو دا نه وایي چې ذکر د منیه مراد دی سبو شاعر خو د سبو صفت نه کوي د منیه کوي ذکر د منیه مراد هم منیه او په خپل نفس کې تشبیه سبب سره ورکړه زوسه اوس اظفار لازم د لوازمات او مشبه به نه دي داسې اسد نشته چې نوکان دي نه وي نو اظفار لازم د لوازمات او مشبه به نه دي او دې ثابتې مشبه لره چې منیه ده نو ګوره څه شی چې ذکر د اظفار تخیلیه شوا ذکر د اظفار څه شی شو لکه تخیلیه شوا او خخول انشاب لازم خو نه دي خو مناسب دي هر وخت خو دې خخول نه کوي چې لازم دي وسره نوکان خو لازم دي بي نوکان خو سبوني خو خخول مناسب دي انشاب نو هغه د مشبه به مناسب دي او تی منیه له ثابته نو دا ترشیحیه جشوا بیا وایا ذکر د مشبه به مراد مشبه څه شو تصریحیه مصرحه ذکر د مشبه مراد هم مشبه په خپل نفس کې تشبیه یو شی سره ورکی د ایقاف النفس لپاره دا کشف څه شو دا بکنیه شو لازم د لوازمات او مشبه به نه مشبه له ثابتول چې اصفار دي ذکر د اصفارو دا تخیلیه شو مناسب د مناسبات او د مشبه به مشبه له ثابتول چې انشاب دي ترشیحیه شو یاد بری شي دا اوس مخکې ده دلته سوی دلته مفتاح الصلاة الطهور نو صلات مولانا صاحب تشبیه ورکړه یو بیت سره هغه بیت چې دغه لري جرنده لري تشبیه ورکړه د بیت سره کم بیت مولانا شابه مطلق بیت ما یادوه تشبیه د صلات د هغه بیت سره ورکړه چې جرنده لري نو ذکر د صلات مراد هم صلات ته ګوري د رسول الله مبارک مراد بیت نه دی ذکر د صلات او مراد هم د صلات ته او تشبیه حضور پاک په خپل نفس کې د بیت سره ورکړه د پاره چې اوقع فی النفس کې دا مساله نو ذکر د صلات استعاره کما یوشوا مکنی او بالکنایا او مفتاح د لازم د لوازمات د بیت نه دی ځکه بیت نه هغه واقع چې جرنده لري نو مفتاح د لوازم د بیت نه دی او ته ثابت چالرا صلات لا نو دا کما یوشوا تخیلیه شوا نو مفتاح الصلاة الطهور دی ولې دا استعاره راوړه چې ستا ذهن والی چې څنګه بیت بغیر د چابې نه نه کولاویږي داخلېدل ورته ممنوع دي عرفا کم بیت چې هغه جرنده لري او بغیر د مفتاح نه داخلېدل لکه زمونږ دغه موټر دی موټر کې جرنده لازم ملزوم ده که نه ده بغیر د هغې نه نشي ور داخلېدلی او بلکې زه به وایم بغیر د چابې نه سټاټول هم نشي دا یو لنډ مثال شو نو دقه رنګې منځ بغیر د طهور نه بلکل اسم نشي کولی ور داخلېدی نشي عند الله شرعا خلاصه شوه شرعا یادوم ښه شرعا ولې ځکه منځ نه بغیر قبولیت نه راځي او قبولیت نه وایي کم قبولیت اخیستی او قبولیت اصوابت په منزله د صحت سره منځ نشی کېږي او بیا وګوره د رسول الله مبارک لفظ د طهور راوړه وضو یې راونړه ولې ځکه چې شامل شي تیمم لره هم او ونی نو خیر تیمم و دواړه چې هغې لم شامل شي مفتاح الصلاة الطهور دا یو جمله شوه وتحريمها التكبير تحريم د صلات التكبير التكبير لفظ د الله اکبر ویل نو دلته مولانا صاحب اوس بله مسله ووره هغه دا دی چې حکم د تکبیر څه دی نو زمونږ په نزد د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او د صاحبینو په نزد باندې شرط د مانځه دپاره دی او د ائمه ثلاثو په نزد باندې رکن او شطر دی څه مې وی رکن او شطر دی ورګه سماره د خلاف به کم زینه متحقق شي
یو سړی مولانا صاحب نیت وکړه، نیت خو خارجي شی دی، نیت خو مولانا خارجي دی. څنګه خارجي دی؟ هغه ته الله اکبر لا نه دی ویلی، هغه د نیت نه پس خبر هم کولی شي، یو خبر خوا کتیم شي، سینه مړولی شي، هېڅ پروا نشته، خو بهتره دا ده چې متصل دی شي. نیت نه پس تا اوی الله اکبر او یو منافی عمل دنه صادر شو د مانځه سره. منافی دا چې سینه دې وګرځوله، تا وی الله اکبر او ناګانه دې سینه وګرځوله بل طرف ته. مولانا یاد وساته په مانځه کې درې قسمه التفات تر روان دي، خو دلته اجمالي وره. یو التفات بموقع العینین دی، د سترګو ګوټونو سره کتلې، د ګونې ګورم قبلې ته او داسې ګورم، دا جایز دی بې د کراهیت. د سترګو ګوټونو سره په مانځه کې به موقع العینین کتل جایز دی بغیر د څه قسمه کراهیت نه. یو سر اړول دی په مانځه کې چې سر واړی او سینه وانړی، دا جایز دی خو مکروه دی، مکروه دی. او دریم سینه اړول دی د قبلې نه، نو تحویل الصدر عن القبلة مفسد للصلاة. البته یو صورت کې جایز دی، په نس خلاف القیاس راغلی دی چې څوک بنا کوي، هغې کې مې خبره درته کړې ده. نو راشه مولانا صاحب اوس تحویل الصدر مفسد دی. نو یو سړی الله اکبر وی او سینه یې واړوله، نو چې څوک الله اکبر ته رکن وی نو مونځ فاسد شو. دوباره به الله اکبر وی، دوباره به الله اکبر وکړي دوباره. او چې څوک وی شرط دی نو پروا نشته، خیر دې کدی دوباره الله اکبر ونه وی نو مې مونځ صحیح دی. ثمره د خلاف باندې پیښ شوه. اوس راشه مولانا صاحب هغې ورته رکن وی، مونږ ورته څه وایو؟ شرط. زما دلایل مضبوط دي. څنګه مضبوط دي مولانا صاحب؟ قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي ذکر اسم ربه فصلی، نو فی د عطف او تعقیبیه ده، مغایرت غواړي. فی عاطفه تعقیبیه ده، څه غواړي؟ لکه مغایرت غواړي. معلومیږي دا چې ذکر اسم ربه جدا شی دی، شرط 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 لکه وضو وغیره، استقبال د قبله وغیره، او صلات جدا شی دی. څه شی دی؟ لکه هغه شرط شرط او مشروط په شرط عطف کېږي، نو فی تعقیبیه ده او عاطفه ده، نو معطوف علیه کې تغایر غواړي. نو معلومیږي دا چې مخکې رکن نه دی، رکن خو د شي جز وي، د شي نه مغایر خو نه، جز د شي وي، د شي نه مغایر خو نه. او دلته کې شرط دی مغایر دی. دا زما دویم دلیل شو. دویم دلیل، دویم څه شی دی؟ دویم ورخه، دویم وی چې تحریمها. وګوره څه شی شو؟ تحریمها. ها ضمیر چا ته راجع دی؟ صلات ته راجع دی. او د تحریم نه څه مراد دی؟ الله اکبر کنه وای خدایا زما د طالبان خو پوهې کې پویم نه راخوښه ظالمانو، امین هم پرې نه وایه. نو تحریم نه څه مراد دی؟ الله اکبر. تحریم نه څه مراد دی؟ او ها ضمیر چا راجع دی؟ صلات. نو مضاف مضاف الیه کې تغایر وي که نه؟ نو دا ته څنګه جز ورته وی؟ څنګه جز ورته وی؟ مضاف مضاف الیه کې خو تغایر وي، څنګه جز ورته وی؟ الحاصل خیر دی. دا دویمه خبره ډېره درانه نه ده، دا دویمه خبره ډېره درانه نه ده، ځکه اضافت د جز کل ته کېږي. جز من حیث الجز مغایري د کل من حیث الکل نه، لکه رأس زیدن بطن زیدن دا ویلی شي. خو دا لومبۍ خبره ډېره درانه ده. لومبۍ باندې خو پوه شوی که نه چې معطوف علیه دی او عطف دی او هغې کې تغایر پکار دی. معلومیږي دا چې جز نه دی او شرط دی. دا یوه خبره شو. اوس به راشو مولانا صاحب دویمې خبرې له مولانا صاحب. نو زمونږ دا خبره لږه مضبوطه شوه په دې نسبت چې قرآن شریف کې ذکر اسم ربه فصلی کې عطف شوی دی. دغه خبره زمونږ یو پوټې لږه غوندې مضبوطه ده. دغه اوس به راشو دویمې خبرې له. دویم څه دی؟ تحریمها التکبیر، چې په کوم لفظ به په مانځه کې داخلېږي، په کوم لفظ به په مانځه کې داخلېږي، هغه الفاظ درته وویل. دې کې اختلاف دی. ها ځان پوه کړه. پنځ د امام مالک او د احمد ابن حنبل په مانځه کې بې د الله اکبر نه په بل لفظ دخول ممنوع دی. څوک مې یاد کړه؟ مالک او احمد ابن حنبل.
بے دا اللہ اکبر نا فبل لفظ پمانده کې دخول ممنوع دی بالکل داخلي دی نشي مسله د اولا او د غیر اولا نه ده د جواز او د عدم جواز ده بالکل جایز ده د امام شافعي صاحب رحمت الله علیه په نسبت باندې الله اکبر او الله الاکبر دواړو سره داخلي دي شي اسوي هغه وی الاکبر کې زیادت د حروف راغله معنی هم اکبر دی زیادت د حروف و درات ورکړي په زیادت د معنی نقصان دی الله اکبر او الله الاکبر دواړو سره داخلي دي امام ابو یوسف رحمت الله علیه سوی هغه وی الله اکبر الله کبیر الله الاکبر په درې واړو باندې داخلي دي شي الله اکبر الله الاکبر الله کبیر الله الکبیر څلورو داخله دي شي ابو یوسف ته وایي شابه سي بیا وایا د احمد او د مالک څه مسلک دی ماشاء الله شافعي سے څه مسلک دی الله اکبر او الاکبر وی ام قشید خو زیادت د حروف بکرا او ابو یوسف سو یادای بوته میونه وی څلور الله اکبر الله الاکبر الله کبیر او الله الکبیر او زمون د طرفین په نسبت باندې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او امام محمد صاحب هر هغه لفظ چې مشعر دی په تعظیم د باری تعالی نو مانځه ته داخله دي شي الله اجل ویل شي الله الصمد ویل شي هر هغه لفظ چې مشعر دی په تعظیم د باری تعالی هر لفظ نمونز تا پی داخلی دی شي نعم اوی مسنون الله اکبر دی وی امام صاحب وی ولی ذکر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا چی ثابت تے نو صرف اللہ اکبر ثابت تے بل نی ثابت متوارث تا عمل دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چی دے اللہ اکبر بل نی ہر لفظ چی مشعر دے پتہ عظیم دا باری تعالی نو مانزتا پی داخلی دی شي خو متوارث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې حضور پاک په عمل کړي او دا هغه مخکې په صحابه عمل کړي دي هغه څه دی مولانا صاحب هغه الله اکبر دی دا خو مولانا صاحب اختلاف د علما شو اوس برا شو دلایل د پاره دلیل یې څه دی مولانا صاحب زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه لومبی دلیل دا دی چې الله پاک په قرآن شریف کې فرمایي وذکر اسم ربه فصلى حکایت ورکي ذکر ذکر کنون د رب خپل او منځ یې وکړه نو ذکر اسم ربه نه مراد همدغه تکبیر تحریمه مراد دی نو الله پاک دا نه دی ویلي چې وکبر فصلى ذکر اسم ربه یې وی نو د الله هر نوم ذکر کولی شي نست قرآن یعنی عبارت النس څه معلومه شوه چې د الله نوم یې واغېشت او منځ یې وکړه او اشارت النس سره څه معلومه شوه چې الله تعبیر په کبره ونه که الله تعبیر په کبره ونه که بلکې چا سره تعبیر وکړه فذکر اسم ربه سره نو اشارت النس ته معلوم شو چې هر یو لفظ چې د الله تعظیم پې کېږي په هغې داخلی دی شي دا زما یو دلیل شو دا بس مضبوط دلیل دی اوس نور ما سره شته خو هغه استشهاد کې پیش کوم دلیل کې نه پیش کوم نور شته خو استشهاد کې پیش کوم دلیل کې نه پیش کوم تقویت دپاره استعمالومه او هغه څه دي یو د شعبي قول د شعبي خو تابعي دی ما خو تاسو ته چې تابعي د قول نه موږ به څه کولی که هسې هغه استشهاد کولی شو او دغه نه شو کولی دا دلیل کې نه شو ویلی نو شعبي څه وایي شعبي لوی تابعي دی نو قول په تایید کې موږ پیش کولی شو هغه شعبي څه وایي وی بأي اسم من اسماء الله تعالى افتتحت به بأي اسم من اسماء الله تعالى افتتحت به اجزاءك بأي اسم من اسماء الله تعالى افتتحت به دا خدای په کوم نوم چې د شروع کړه نو اجزاءك تعالی کافي او یو بل تابعی دی
په مصنف د ابن ابي شيبه کې ابو العاليه هم ډېر د اجله او تابعین نه لکه شعبي هغه یو قول نقل کوي سوی ددنه سئل عنه یو تپوس ته او شو چې پس چا به مونږ شروع کوو نو هغه ورته وایي داسې وایه سئل عنه چې الانبیاء بأي شيء يستفتحون الصلاة ځان سره نوٹ کا الانبیاء بأي شيء كانوا يستفتحون الصلاة قال بالتوحيد والتسبيح والتهليل سمعوا قال بالتوحيد والتسبيح والتهليل بالتسبيح والتوحيد والتهليل باقي شروع کوا دا زمون دلایل شو یو بل دلیل زماشتا ارستو کوم هغه ظاهر کې دا وی دلیل دی خو زما دلیل دی په حقیقت کې اسد وربک فکبر او هغه وی دا زمون دلیل دی ولا شریف کې الله وی ربک فکبر الله اکبر وای زمنا ربک فکبر معنا فعظم ربک فکبر معنا څه ټول محدث مفسرین وی تعظم معنا دا ولی دلیل به سره دلیل دا ربک فکبر نه مراد الله اکبر شي نو صرف تعظیم قولی لوردی بل لنا الله اکبر او كعظم معنا می واغشتا نو تعظیم قول لم وردی فعل لم وردی دوړو له شامل دي مال سره کې غیلم وردی لکه نه پېښې په ربک فکبر کته معنا کې چې کبر معنا قل لفظ الله اکبر وایا نو چاله به شامل شي صرف قول له شامل شي او کدا کبر معنا عظیم کم بیا چاله شاملږي قول سره کې فعل سره د الله تعظیم کې مال سره کې ټول شامل نمبر 1 او دویم څه شی دی دویم دا چې کوم ځای کې مفعول به مقدر شو فکبر دا غینه مراد به معنا لغوي وي چې تعظیم دی اصطلاحي بني کې الله اکبر کبر ربک او دلته ربک مقدم دی ربک دا ګډونه پرې نه راکاو دا سرونه ربک فکبر سمانا مې وکړه مفعول به څه دی لکه مقدم دی ربک فکبر نو چې کوم ځای کې مفعول به مقدمي نو قانون دا دی چې الته معنا لغوي اخلم چې تعظیم دی معنا لغوي تعظیم دی معنا اصطلاحي الله اکبر دی او انا خلا قانون دی نام زما د لپاره دلیل شو مولانا صاحب د دوی دلیل سره د دوی دا حدیث دلیل دی سوي وی تحریمها التکبیر او التکبیر چې دی وی دا حصر فائدہ کوي مبتدا خبر معرفي دی وی دغه تاسو ته یو خبره کوم چې مبتدا خبر معرفي جنو حصر څنګه فائدہ کوي تا په مختصر معنی کې زید المنطلقو کې ویلې خو خیر د تفتادانی او زمخشری و غیره اختلاف پکې درته ویم خلق مخ کې دا وی تحریمها کې اضافت د تحریم چاته دی وګور ورته صلات ته دی او صلات هم معرب بالله نه کنه نو مضاف چې کله مضاف شي معرفي ته نو دات کسب د تعریف کوي تحریمها ها ضمیر صلاتون ته نه دي الصلات ته دي صلاتون ته نه چاته دي الصلات نو ګوره هغه معرفه وا نو تحریم هم معرفه شوا مضاف د مضافین کسب د تعریف وکا او التکبیر بیا معرب باللام دی ام معرفه ده نو چې مبتدا او خبر دواړه معرفي چې نو حصر پیدا کوي نو معلومیږي دا چې په الله اکبر به داخليږي په بل چیز به نه داخلي ذاته جوابونه کوم مولانا صاحب یو جواب خو دې دا وکما چې زه خو حصر اخلم خبر ده الله اکبر ده تبه الله اکبر نه تکبیر نه الله اکبر مراد دغه پورې حصر دی او زویم کې د تکبیر نه څه مراد دی تعظیم مراد دی پاره پورې حصر نه خو مې کار نه دی کړی صاحب حصر خود منما یلکه پویږي حصر خود منما چا د حصر نه انکار وکړو خو اول معنا معلومه کا زمم چې تحریم الصلات التکبیر دی به د دینه نشه خو در تکبیر نه لفظ الله اکبر خله در تکبیر نه ساخنما الا دته تعظیم خله
او ما دلایل وې چې ربک فکبر ما دلیل درته وې دویم مې څه وې ذکر اسم ربه سره ولې الله تعبیر کې علما ټول په دې متفق ذکر اسم ربه د مانځه حکایت ورکوي دا اول د مانځه او د ابو العالیه او د شابی قولین من د تاسې په استشهاد کې ورسره پیش کړل نو دا خو دویمه ده چې دلته به حصر زه ټیک شو حصر د تکبیر نه تا الله اکبر واغېسته نو د حصر نه به حصر حقیقي نه اخلم چونکې توارث د عمل په الله اکبر دی ځکه حصر وکړو ما ته ګوره لګوم کله به حصر ادعایي مثال در کوم حقیقي بني لکه وی لا فتا الا علی لا فتا الا نو نور ځوانان لیک دي دا خو تا دعوا وکړله لا سیف الا ذوالفقار د پیغمبر مبارک توره ذوالفقار لا سیف بله توره نشته الا ذوالفقار نو نورې تورې خو هم شته نو کله حصر سوی لکه د تا دعوا وکړه ادعایي وي یا د بل مقصد د وجه نه نو دلته کې د حصر په دې نسبت استعمال شو حقیقي نه دی چې د رسول الله مبارک توارث د عمل الله اکبر دی خیر خلاص خو یو خارجي خبره درته کوم ځان پرې پوه کوه چې مبتدا او خبر دواړه معرفي شي نو قصر بسی نو زمخشري وي قصر د مسند الیه په مسند وي ګوره زمخشري څه وایي قصر د مسند الیه په چا وي په مسند زید المنطلق زید دلته قصر دی په منطلق کې یعنی زید تلون کې دی بل څوک نه زید تلون کې دی بل څوک نه زمخشري وي او تفتازاني وي مختصر معنی کې دی ویلي دي چې قصر د مسند په مسند الیه دی څه مطلب دلته انطلاق حصر دی په چا کې مولانا صاحب د دواړو څه فرق شو ګوره د زمخشري په زید دلته بل موصوف چې دی د زید بل صفت ملحوظ نه دی کم صفت ملحوظ دی صرف انطلاق بل صفت د زید اگر چې صفات یې ډېر دي خو دې مجلس کې دا یو صفت ملحوظ دی چې هغه څه چې دی انطلاق دی او دغه څه وایي تفتازاني څه وایي نه مړوي د زید خو ډېر صفات دي څنګه په انطلاق کې حصر کې انطلاق د پورې حصر دی دې تلونکي دی بل نه دی او انور شاه کشمیری رحمت الله علیه سوی هغه وی قرینه ته ګوره کله به قرینه په دی وي چې قصر د مسند الیه په مسند کې وي او کله به قرینه ردی وي چې قصر د مسند په مسند الیه کې وي زه به مثال درکم کنه انا الدهر دهر په معنا د مقلب د دهر دی الله پاک وی انا الدهر څه شی دی لکه مقلب انا الدهر نو دا تقلیب د دهر منحصر دی په چا کې لکه په الله کې بل څوک دا نشي کولی دلته مسند منحصر شو مقصر شو په الله په ذات کې الله خو نه دی د الله خو نورم بلا صفات دي مسند الیه قصر نه دی مولانا صاحب څه چې قصر شو وایا مسند تقلیب د دهر الله پورې قصر شو د الله خو نورم بلا صفات دي زید المنطلقه دې کې خو خیر دواړه جوړیږي یو بل درته ویمه بل دا دی چې الامیر زید سموي دلته امارت مسند الیه قصر دی پچا کې و زید کې قصر شو نه زید الامیر زید قصر شو او ټیک ده الامیر زید نو زید دلته امارت قصر دی په زید کې څه شي دی لکه د بل چا صفت نه لري د زید خو بلا صفتو نشته نو وی قرائنو ته ګوره څنګه شو لکه زمخشري وی قصر د مسند الیه په مسند کې شابه او تفتازاني څه وایي عکس یې وایي او انور شاه کشمیري څه وایي هغه وی قرینې ته ګوره نو دلته به څه شو تحریمها التکبیر نو که مضاف الیه د قصر مبتدا د قصر کړه نو څه معنا به کوي وایو څه چې تحریم بې د تکبیر نه راځي آی خدایا تحریم بیر تکبیر نه راځي نو اگر تکبیر نه الله اکبر دې ته تعظیم خلق او که دغه خبر دې قصر کو نو څه معنا وکړي چې تکبیر منحصر دې په تحریم دا څه نه ده تکبیر په جهاد کې خلق وایي الله اکبر تکبیر په حج کې خلق وایي الله اکبر تفریق تکبیر په اختر کې خلق تکبیرات تشریق وایي نو دلته قصر د مسند الیه راغی په چا کې په مسند کې او قصر د مسند په مسند الیه کې نشتا او ما وی چې ستا دلیل نه دی ولې دلیل نه دی چا بسې
قصر زم قائل امزا تحریم تکبیر او تر تکبیر نه لفظ د الله اکبر خلی او در تکبیر نه سا خلم شبه تعظیم خلم خلاص شو خبره لکه دلایل خو مډیرو وي خو یو خبر او ذهن کې واچو هغه څه دی امام صاحب د خپل قول نه رجوع کړی چا لیکلی دی صاحب د فتح القدیر چې کم شارح د هدایې دی صاحب د بحر البحر الرائق خلق بحر الرائق وي دا خطا وي ښه دا مضاف مضاف الیه نه چې ته بحر الرائق وي دا موصوف صفت دی البحر الرائق شامی کې مشتا مفتا بهم دی سمې وي سو کتابونو حواله درکړه فتح القدیر کې ابن الهمام هم لیکلی دی البحر الرائق ابن نجیم هم لیکلی دی او شامی ابن عابدین شامی د ابن عابدین شامی نوم در دی څه نوم دی محمد امین یاد یې کې نوم یې څه دی محمد امین ابن عابدین شامی محمد امین دا د نوم دی او دا مفتا به هم دی اوس ولې امام صاحب دلایل خو مضبوط دي نو ولې امام صاحب رجوع کړی دا امام صاحب وایي چې مکه خبره کوي چې توارث ته عمل د رسول الله مبارک نو صحابو که تعظیم د باری تعالی وي یو ځل خو به پکې عمل کړی وي که نه تاسو نه پېښې په خبره که تعظیم وي نو په رسول الله مبارک چېرته په ژوند کې یو ځل خو به په عمل کړی وي که نه نو په عمل په بل شي نه دی کړی ما سوا د چا نه د الله اکبر نه نو د دې وجې دا مسله ذکر کول نو پکاره ځکه چې امام صاحب رجوع کړه خیر وخلاص خو خیر شارحینو د لیکلې وه ځکه ما درته وکړله اوس زه ورپسې بلې خبرې لره وتحلیلها التسلیم تحلیل د صلات سلام جر باسل دی تحلیل څه په کم څیز به درته هغه امور حلالېږي چې په مانځه کې حرام کم څیزونه چې په مانځه کې حرامو نو په کم څیز به درته اوس هغه حلالېږي مولانا صاحب نو دې کې بیا اختلاف دی ائمه ثلاثه یو خوا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بل خوا دی ائمه ثلاثه چې زه مراد کوم څوک به مراد کومه امام شافعي احمد او مالک هغې وی لفظ د تسلیم فرض دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي فرض نه واجب دی نه پوښې په خبره مونږ وایو خروج په صنع د مصلي فرض دی تسلیم واجب دی هغې وی تسلیم فرض دی مونږ وایو که چېرته صنع د مصلي وشوه یو داسې عمل یې په دې اخر کې وکړو چې کلام یې عمدن وکړو زه مثلا نو د هغې په نیز مونځ فرض پاتې دي او مونځ به دوباره کې او زمونږ په نیز خیر سجده سهوه وکړه هم کار دې پرې کېږي د هغې په نیز اعاده فرض ده زمونږ په نیز اعاده واجبه ده ښه مشوره داسې ده تاسو پوهیږم دلته امام صاحب مذهب مضبوط دی د هغوی هم دقه دلیل دی چې تحلیل کې اضافه صلات ته راغی الصلات معرف بالله معرفه وه نو تحلیل ته کسب د تعریف وکړو مبتدا معرفه شوه او التسلیم خبر معرفه شوه نو حصر او قصر پیدا کوي څه مطلب چې تحلیل منحصر دی په تسلیم په بل چیز نشي وتی تحلیل منحصر دی په چا تسلیم نه دی منحصر ګورې تسلیم خو بې د علم کېږي تا ته السلام علیکم تسلیم زه نشم کولی السلام علیکم خو تحلیل منحصر دی په چا چې د مونځ نه وتل ګوره د مؤقه د زمخشري قول لبزو او یا د امام کشمیری پرې باندې به قرینې ته ګورو نو وی ګوره تحلیل منحصر شو په تسلیم کې نو بغیر د سلام جار باسلو نه په بل لفظ ته د منځه نه نشي وتلی سلام به خامخا اچې د هغوی دا غټ دلیل دی زما دلایل ځان سره واوره زما خو یو حدیث ته مسیء الصلات دی حدیث چا دی لکه مسیء الصلات پېژنې چې کوم هغه سړي نه غلطي شوې وه او رسول الله مبارک ورته وفرمیل قم فصلي فانک لم تصلي دا حدیث مشهور دی په حدیث د مسیء الصلات یاد به مو شي قم فصلي فانک لم تصلي نو هغې په آخر کې څه وایي اذا قلت هذا او فعلت هذا فقد تمت صلاتک رسول الله مبارک فرمایي اذا قلت هذا اذا اوې او فعلت یا فعل کې ګوره قلت خو السلام علیکم شو او فعلت دا چې داسې بل فعل وکړي چې د مانځه نه پېوځي بس پاسې نیغ روان شي اذا قلت هذا او فعلت هذا فقد تمت صلاتک زما یو دلیل هغه دی او دویم د عبدالله ابن مسعود نه تیر وتم هغې کې تسلیم شته نه تیر وتم
حدیث ته مسیء الصلاة کې رسول الله مبارک هر شی ورته وښو تسلیم یې نه دی ښولی ټول د مانځه افعال یې وښولو تسلیم یې نه دی ښولی نو که تسلیم فرض وي نو چې فرایض نور ښیي دا ولې نه ښیي یو سوال به دلته راځي خو دلته یې درته نه کوم تاسو باندې سبق اوږدېږي دلته صرف دومره واوره چې که څوک سوال وکړي چې لکه تسلیم یې نه دی ذکر کړی نو عدم ذکر خو څه دلیل نه نو په مقام د بیان کې عدم ذکر دلیل د منع وي څه مې وی په مقام د بیان کې عدم ذکر دلیل د منع وي چې یو شی بیانوم او یو لس ذکر کوم او یو لسم ذکر نه کوم معلومیږي دا چې دا لس مې مراد دی یو لسم مې نه دی اسې که یو شي کې سکوت وکم ذکر ونه کم نو دا په منزله د منع نه د حرمت نه د عدم جواز نه خو که بیان کوم او یو شی پرېږدم دا دلیل د دې چې دا مې مراد نه دی نو پیغمبر مبارک خو مسیء الصلاة ته پوره بیان وکړ اول نه اخره پورې او سلام یې ورته ذکر نه کړ نو پته ولګي چې مفروض نه دی بیا وایم زما دلیل حدیث ته مسیء الصلاة دی څه مې وی چې رسول الله مبارک هغه ته د مانځه ټول کیفیات او هیئات ښیي او دغه ورته نه ښیي څه ورته وایي تسلیم نه ښیي نو که فرض وي دا به هم ذکر کړو او که ته وایې عدم ذکر خو دلیل د منع نه دی کیدی شي ذکر کړی وي ما یې په بیان د بیاس کې دلیل بیان کې دا دی چې دا مقصود نه دی که مقصود وي نو چې نور فرایض ذکر کړي دا بیا وایي نه ذکر کوي دا زما یو شو دویم زما په مصنف د ابن ابي شیبه کې دا ابن مسعود قول دی ځان سره یې نوټ کړه چې تشهد یې ورته وښو نو په آخر کې ورته څه وایي اذا قلت هذا او فعلت هذا فقد تمت صلاتك ابن مسعود ته چې تشهد وښو نو په آخر کې ورته څه وایي اذا قلت هذا او فعلت هذا فقد تمت صلاتك او په ترمذي کې څه دي اذا فرغت من هذا فقد تمت صلاتك اذا فرغت من هذا فقد قضيت ما عليك په نورو کې مصنف د ابن ابي شیبه کې خدا سره اذا قلت هذا او فعلت هذا فقد تمت صلاتك ور فعلت لفظ راغلی او په ترمذي کې سری اذا فعلت هذا فقد قضيت ما عليك اذا فرغت من هذا تیر شما چې فارغ شي من هذا فقد قضيت ما عليك د ترمذي داسې دی او د علي او موقوف روایت ته خو ما وی چې دا حکما مرفوع دی د کریله پکې دخل نشتا د علي موقوف دی خو ریله پکې دخل نشتا حکم د مرفوع کې داسې دی اذا جلس احدكم مقدار التشهد یاد کا کنا یار اذا جلس احدكم محدار التشهد ثم احدث فقد تمت صلاته اذا جلس احدكم مقدار التشهد ثم احدث ذان بودسك قصدا خفسن عدم صلي فقد تم منذ شوه دي واجب پاتې بل دی نه معلومه نو سو دلایل شو دا درې زما دلایل شو ها اوس مولانا صاحب درې دلایل شو او د دې نه بس جواب وکم تحلیل زه خو حصر منم اذا مانځه تحلیل به د تسلیم نه کېږي خدا خو خبره واحد دی او خبره واحد خو مفید د فرضیت نه مفید د چاوي د وجوه خلاص شو خبره واحد مفید د فرضیت نه مفید د چاوي مولانا صاحب د وجوب نو د وجوب نه خو زه انکار نه کوم غیر خلاص دی کې خبره واحد مفید د فرضیت نه مفید د چاوي مولانا صاحب د وجوب واجب خو نه مانه دا واجب او د فرض او فرق تعبیر هم دي زبې د تبيام کومه خو لک صبر وکړه ټولې خبرې په یو ځل نه کو بیا ګرانېږي یو ځل دا سبق بیا مات کوم تحلیلها التسلیم کې هغې مقتضا خبر دواړه معرفي دي حصر پیدا کوي معلومیږي دا چې د مونځ تحلیل بیا سلام نه کېږي نو فرضیت د سلام ته معلوم شو ما څه ووې ما وی چې نه زمونږ یو دلیل هغه دی چې رسول الله مبارک مسیء الصلاة ته څه وایي ټول کیفیات وښول او سلام یې ورته ونه ښاو نو معلومیږي دا فرض نه دی که فرض و دی ولې ورته نه ښاو او که ته راباندې سوال کوې چې عدم ذکر خو دلیل د دې نه دی کیدای شي رسول الله مبارک ذکر کړي راوي نه ذکر کړي ما وی نه 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 داسې ونه وایې ګورې په معرض د بیان کې به فرایض ټول ذکر کوي پیغمبر بیان ونه کمایو چې فرایضو کې نه داخل او بل د عبدالله بن مسعود روایت دی چې پیغمبر مبارک وته وایي نه 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 هغه وه حضور پاک اذا قلت هذا وفعلت چې تعلیم د تشهد ورکوي اذا قلت هذا السلام علیکم دی او دا نور تشهد او فعلت هذا
یا فعل دی او کدی وجه له خو مو چې مقدار تشهود جلوس فرض دی خو تشهود دی نه او مقدار تشهود کې نه نو فرض دی دا شو ځکه پیغمبر مبارک فرمایي دا قلت هذا فقول دی او تشهود او د سلام او فعلت هذا یا صرف ناسته دی او استم پکې نه وي فقط تم الصلاه مستحب شو فرض ادا شو او علي صاحب سره اذا جلس احدكم مقدار التشهد ثم احدث فقد تم الصلاه حکم دا مرفوع دی او کته دل تحسر دی خو ایمانم خدا خبر واحد دی او خبر واحد مفید د فرضیت نه مفید د چاوي د وجوب وي خیر او خلاص اوس مولانا صاحب دا خو دلته کې تحقیق او شرح د حدیث وا هغه مې درته وکړه شرح د حدیث وا بیان ذکر مې درته وکړه او حالات د راویانو مې درته وې او اختلاف د علماو د هغې دلایل او ترجیح ته ما هو الراجح مې په درې واړو کې درته ووې اوس به راشو مسایل مستنبطه وله نو یو ته دا معلوم چې طهور شرط دی اله مفتاح الصلاة الطهور یې وې هلکه دې نه خو ته رکنیت نه معلومې نو تحریمها تکبیر او تحریم تسلیم نه څنګه معلومې لومبې جملې له راشه که نه مفتاح الصلاة هغه خو مبتدا او خبر معرفي دي نو چې مبتدا او خبر معرفي شي مفتاح الصلاة الطهور نو طهوریت نه خو ته رکنیت نه معلومې څه ته معلومې شرطیت نو هغې نه هم شرط معلوم که که نه چې تحریم او تکبیر شرط دی ښه نو یو ته دا معلومه شوه چې طهور شرط دی دویم ته څه معلومه شوه تکبیر شرط دی دریم ته څه معلومه شوه د تحریم نه چې الله اکبر دی وی چې کوم شیان د منځه نه مخکې حرام حلالو حرام شو د تحریمها نه معلومیږي بل ته څه معلومه شوه بل دا چې تحلیل تسلیم دی بس واجب دی تسلیم دا ته معلومه شوه او سلام سره هر شی در باندې حلال شو دا هم ته معلومه شوه وجوب د تسلیم ته معلوم شو خبر واحد دی وجوب د تکبیر ته معلوم شو خبر واحد دی دا چې امام صاحب رجوع کړی دا خو ما د خبر خلاص کړه چې چونکې متوارث د رسول الله مبارک دغه څیزونه دي ځکه د خپل قول نه رجوع کړی دا نو دا یو څه په کلام کې استعاره راوړل دا هم ثابته شوه استعاره په کلام کې ذکر کول د پاره تقریب الى الفهم دا هم ثابته شوه دا اوس مخکې لاړ شه قال ابو عيسى هذا الحديث اصح شيء في هذا الباب واحسن ما د مخکې ویلو چې اصح او احسن معنا بس کومه راجحه یاد دي په نفسه کمزور دي ولی په دې باب کې درې روایت دي دا مخکې د علي رستو د جابر دی را روان دی وفي الباب عن جابر ادمنت وفي الباب عن جابر را روان دی وابي سعيد ادمنت نو څو روایت شو په دې باب کې درې دي په درې واړو کې ښه کم یو دی پکې ووایه که نه دا د باب ده وفي الباب وګوره دا تحت الباب والا فی الباب دو دی جابر او ابو سعید یاره پیدا مو نه نو په باب کې د جابر او د ابو سعید خدری روایات هم شته دی او دا را روان دي په ترمذي کې رستو را روان دي کوم ځای کې دي حواله مې هم درکړه په ترمذي کې را روان دي رستو نو فی الباب کې نو دا درې شو نو دا پکې اصح دی او احسن ما وی دی چې احسن او احسن او اصح وی د هغې څه معنا راجح په نفس الامر کې خدا کمزور دی خدا اوس د ده مقصد یو د دې کتاب کې دا دی چې دی د راویانو حالات ذکر کوي نو دی وی عبدالله ابن محمد ابن عقیل هو صدوق په فتحې د سواد سره رښتونې ته وایي دا تعدیل لاندې لفظ دی تعدیل ښه صفت ذکر کول د تعدیل په الفاظو کې د ټولو نه لاندې لفظ صدوق دی یاد ساته ولې لاندې دی که دې سره سیء الحفظ وی نو بیا دا ضعیف شو صدوق سیء الحفظ که داسې وی صدوق یا هیمو دم کم لاړ ضعیف شو نو صدوق د تعدیل لاندې لفظ دی دې سره کله څه ملګري کېږي که دې سره دا راغی چې صدوق سیء الحفظ بس ضعیف دی ضعف د اشارت شو صدوق قد یهمو ضعف ته اشارت دی د تعدیل ډېر لاندې لفظ دی ښه سویو صدوق هو قد تكلم نو ټیک د دې صدوق سره دلته بل لفظ نشته ته تعدیل شو وقد تكلم فيه بعض اهل العلم من قبل حفظه جرح مقید شوا من قبل حفظه وی چې حافظه کې نقصان دی ګوره تكلم فيه بعض اهل العلم من قبل حفظه هغه څوک چې کلام پکې من حفظه کړ دی